السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه افسر علي. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیرلي او هرکلی وایم. ان شاء الله په نننۍ ویډیو کې به مونږ د کنډکسرو باره کې زده کوو چې آیا د اوریجنل کنډکسر او د دویم نمبر کنډکسر پہچان په څه طریقه باندې کیږي. نو نننۍ ویډیو ډیره اهم ده، نو موږ سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو راځئ چې وګورو چونکې د ګرمۍ موسم شروع کېدو والی او تاسو ته پته چې بیا کله پکې روان شي نو ټول ډېر خلک بیا کنډکسرو استعمال کوي، مطلب هغې کې کنډکسر یې چینج کوي. نو اولنی سوال خو دا چې زمونږ پکې چې کوم دی نو دا هر کال مونږ په دې کنډکسر ولې چینج کوو. د هغې غټه وجه دا ده چې مونږ دویم نمبر یعنی ارزان کنډکسر والو، نو هغه بیا مونږ له صرف یو سیزن کار کوي او په دویم سیزن کې بیا مونږ ته دوباره چینج کولو لازمي وي. مطلب د هغې نه بغیر بیا زمونږ پکې نه چلیږي، یا سپیډ ډېر زیات کم وي او یا اډو د سر روانیږي نه. نو اول خو هغه چې نه کنډکسري چې مطلب په شین کلر کې، سپین کلر کې، اورنج کلر کې، دی ودي کلرونو کې دې کې ملاویږي. نو هغه خو ارزانې کنډکسري دي، مطلب دا اوس مونږ سره پاور کنډکسر دی، نو دا هم ارزان کنډکسر دی. او دا امبر کنډکسر دی. نو دا امبر کنډکسر چې کوم دی دا پوجي پسې دویم نمبر ښه بهترین کار کوي، یعنی د پوجي مقابله کې دی کار کوي. خو یعنی د پوجي نوم چې کوم دی نو دا هر څوک اخلي، مطلب د هر یو سړي دا خواهش و چې زه پوجي کنډکسر واخلم. نو پوجي کنډکسر کې اوس ایک نمبر هم ملاویږي او دویم نمبر هم ملاویږي، او د ایک نمبر او د دویم نمبر په ریټ کې تقریبا چې نیم په نیمه فرق راځي. او په اصلي شیز کې چې کوم دی نو تاسو ته پته چې پای کې ګټه هم ډیره کم وي، او کسټمر ته چې ریټ وي نو هغه بیا چې کوم دی نو یاره بس دا ګران دی. هغه ځای کې خو ماله په 100 روپۍ راکوي، په 80 روپۍ راکوي، او دلته کې په 140-150 روپۍ باندې، نو هغه وایي یاره دا ګران دی. حالانکه هغه والا دویم نمبر کنډکسر ورکوي او 150 والا چې کوم دی نو دا والا ښه کنډکسر ورکوي. خو هغې غریب ته خو دا پته نه لګي چې بهی دی کې دا اصلي دی که دیسي دی. بس هغه خو صرف رنګ ته ګوري او پوجي پې لیکلي وي، دا سټیکر پې لګېدلی صرف دې ته یې ګوري. نو اولنۍ خبره ده چې دا مونږ سره اصلي کنډکسر دی پوجي، او دا مونږ سره دویم نمبر کنډکسر دی. نو اول خو که دی کې تاسو خیال وکړئ نو د رنګ هم څه 19-20 فرق پکې راځي، یعنی د دې رنګ چې کوم دی دا تیز دی، د دې رنګ پیکه دی. دویم دلته کې که تاسو خیال وکړئ نو په دې باندې دا لیکل چې کوم دی دا ډېر واضحه ښکاري، او په دې دویم نمبر باندې چې کوم دی نو دا لیکل چې کوم دی دا واضحه نه ښکاري، او صفایي هم د دې په نسبت د دې زیاته ده. دویم خاص چیز چې کوم دی نو په هغې کې دا په دې باندې دا چې کوم سټیکر لګېدلی نو په دې کې دی. کله چې دا سټیکر تاسو داسې رڼا غاړې ته ونیسئ نو په دې کې صرف یو فیره پوجي ښکاري او بقایا پکې ګول دایره ښکاري. حالانکه د اصلي کنډکسر دا سټیکر چې تاسو داسې رڼا ته مخامخ کې نو په دې کې بس تاسو ته داسې په لاینونو باندې په ترس باندې پوجي دا ټول داسې پکې لیکلي. نو اولنۍ نه خو دا چې تاسو کله سټیکر وګورئ، ځکه چې بعضې کنډکسر دویم نمبر کې داسې چې د په کلر کې لکه فرق ډېر کم وي، د دې په لیکلو کې هم هو 19-20 فرق شته، یعنی دې لیکل چې کوم دی نو دا صفا دي، او د دې لیکل چې کوم دی نو دا د هغې په نسبت باندې چې کوم دی نو کمزوري دي. او ریټ خو تاسو ته ما ووایي چې یاره نیم په نیمه پکې فرق راځي. نو په دې کې زیاته ګناه چې کوم ده نو هغه د کسټمرو هم ده. کسټمر ډېرو ځایونو کې تپوسونه وکړي نو هغه بیا سیزو اکثر ویم نه نیو ګوریم نه. کسټمر صرف دکاندار نه تپوس کوي وي پوجي کنډکسر په څو دی، هغه ورته وایي په 80 روپۍ باندې، او بل دکاندار له چې لاړ شي هغه له اوریجنل کنډکسر ورکوي، نو چې هغه نه تپوس کوي چې دا کنډکسر په څو دی، هغه ورته وایي دا په 140 یا په 150 روپۍ دی.
نو دغه ځای کې هغه بیا وایي چې یاره دومره زیاتې مه کوئ او دا هغه ځای کې ما تپوس وکړو هغه خو ماله په 80 روپۍ باندې راکوي او ته ماله په 150 روپۍ باندې راکوي نو دا ته ناجیزه کې نو هغه ته دا پته نه چې هغه خو هلته کې ماله دویم نمبر کنډکسر راکوي او دلته دې ماله اوریجنل کنډکسر راکوي نو اوریجنل کنډکسر چې تاسو کله ولګوئ نو یو خو پای کې د پکې سپیډ ډېر زیات سیوا یو بل هغه تقریبا چې زر هم خرابېږي نو 2-3 کاله لازمي کار کوي او په دویم نمبر کنډکسر کې دا کار چې هغه اول د سره څه خاص فرق په پکې باندې فرې باسي نه مطلب چې کوم خراب کنډکسر مو هغه شان کار کوي او که چېرې 19-20 فرق پکې پرېمځي نو هغه دویم کال چې کوم دی نو را روان کال بیا کار نه کوي مطلب هغه بیا تاسو را روان کال لازمي بیا چینج کوئ نو هله یې بس تاسو پکې کار کوي نو دغه ټولې مسلې صرف د دې دپاره چې یاره په وخت باندې سړی صحیح څیز واخلي نو وروسته ورته بیا مسلې نه او دا یو کنډکسر چینج کولو لپاره بیا الکتریشن هم راغواړي بیا د دنیا خرچې کوي خو لکه دلته کې په اول کې هغه چې کوم دی نو د 80 په ځای 150 روپۍ نه ورکوي تر پروس کاله پورې ما به چې کوم دی نو بالکل اوریجنل کنډکسر خرڅولی د دویم نمبر کنډکسر ما ته د سره د ریټ پته هم نه وه خو زما په دې ګاونډ کې ما سره یو ملګری ما سره جوخ دکان دی نو هغه یو پیره راغی هغه ټایم کې موږ له اوریجنل کنډکسر 3.5 کمې 3.5 تاسو پته چت پکې کې لګي 4.5 کم دی نو دا ډنډې پکې کې لګي او دا 2.5 کم دی دا اگزاست پکې کې لګي او هغه راغی نو ما نه کنډکسر واغستو هغه ټایم کې موږ په 115 روپۍ باندې کنډکسر راکاو اوریجنل او په 120 روپۍ موږ خرڅو یعنی 5 روپۍ صرف پکې ګټه وه هغه راغی نو زمانه کنډکسر واغستو او ما ته 100 روپۍ راتاو کړې ما ورته ډېر چې کوم دی نو قسم مې پکې ورته وکړو مثال ډېرې خبرې په ما سره واړولې خو به هر حال هغه وایي چې ما له ښکته کس چې کوم دی نو په 100 روپۍ راکوي ما نه په 100 روپۍ باندې کنډکسر اوچت کړو یعنې 15 روپۍ ما له تاوان هم راکړو او په هغې باندې هغه زمانه خپم شو صرف د دکې وجې نه بیا زه مارکیټ ته لاړم او ما چې کوم دی نو کنډکسر راوړی نو په هغه ټایم کې چې کوم دی نو ما له په 35-40 روپۍ کنډکسر راکړو خو ښکلې په 70-80 روپۍ به ښه په منډه خلکو اغستو او اوریجنل کنډکسر چې کوم نو خو لازمي د 120 نه ښکته نه کېدو اوس نن سبا کې خو خبرو وکړو نو اوس څه کال چې کوم دی نو د اوریجنل کنډکسر 3.5 چې کوم دی نو هغه تقریبا 135 خو شه د خرید ریټ دی مطلب هولسیل ریټ دی یعنی د 150 روپونه چې 3.5 کنډکسر چې کوم دی نو دا ارزان خرڅېږي یا د 140 نه نو مطلب هغه به لازمي چې کوم دی نو دا زه تاسو ته وایم چې هغه به لازمي دویم نمبري یعنی دا دویم نمبر کو تاسو څوک په 100 روپۍ باندې درکې نو هم په دې کې د هغې نه د اوریجنل نه ګټه یو په ډبل چې کوم دی نو یو په تریپل به ورته ووایو چې دا پکې سیوا ده نو زموږ خو دا تاسو ته دا مشوره ده درولې چې یاره کله هم تاسو شیز اخلئ خاص کر کنډکسر دا شیزونه نو دا تاسو اوریجنل اخلئ او زه خو دا وایم چې مطلب په فوجي کې تاسو دیسي کنډکسر اخلئ نو د هغې نه بیا د امبر کنډکسر چې کوم دی دا 3.5 نو چې دا کله تاسو واخلئ نو د دویم نمبر فوجي په نسبت باندې چې کوم دی نو د امبر کنډکسر چې کوم دی نو دا بیا د دغې نه ښه کار کوي نو امید کوم چې تاسو به د کنډکسرو باره کې زده کړي یو ویډیو هم خوښ نو نورو ملګرو سره یې شیر کړئ چې نورو ملګرو سره دې نه پیدا ورسي زموږ الکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي د الله په امان